الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكلم الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. محترم مسلمانان، الله رب العزت دا نظام پیدا کړی دی. دا ټول نظام، دا ټول کائنات الله رب العزت په خپل پیدا کړی دی او په خپل بدی کې وخت په وخت باندې تغیرات کې رد بدل پکې راولي. یعنی الله رب العزت کله پکې اوړ راولي، کله پکې جمع راولي. دا د الله رب العزت نظام دی او هغه چلی. د دې موسمونو بدلول را بدلولو ډیوټي الله رب العزت حضرت میکائیل علیه السلام له ورکړی ده. هغه په دې باندې مقرر ده، دا ټول ډیوټي هغې سره ده. هغې سره په دې کې بیا ډېرې فرشتې کار کوي. د هغې انډر کې دي موسمونه بدلول، باران راوستل، وریځې بوتلل راوستل، ګرمي سردي، دا ټول الله رب العزت هغې له په لاس ورکړی دی د دې سیسټم. خو لیکن هغې هم د الله رب العزت په حکم او اډر سره چلی، په خپله مرضی نه چلی. چې کله د میکائیل علیه السلام خوښه شي باران به کېږي او که نه خوښه نه به کوي. نه، میکائیل علیه السلام منیجمنٹ کوي. الله رب العزت دا ډیوټي ورکړې ده، لیکن د الله رب العزت په حکم سره کوي. څنګه چې اسرائیل علیه السلام له ډیوټي ورکړې ده، روحونه به اخلي. نو روح چې هغه چا نه اخلي نو په خپله مرضی نه اخلي. کله چې الله رب العزت ورته حکم وکړي او د یو انسان نیټه برابر شي، د اسرائیل علیه السلام ته روح اخلي. نو محترمو، دا نظام الله رب العزت، دا موسمون الله رب العزت وخت په وخت بدلی را بدلی. اوس ساینسي تیورای او ساینټیفک ریسرچ هغې خو پکې نور څه وایي چې ګلوبل وارمنګ دی، ماحول کې انوایرمنټ کې وخت په وخت رد بدل او چینجز راځي. خو لیکن موږ مسلمانان یو، موږ به نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرموداتو ته ګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې باره کې څه فرمایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم شریف حدیث دی، وایي د جهنم الله رب العزت ته درخواست چې زما بعضې حصې د بعضو نه راخوري. نو الله رب العزت ته درخواست وکړو چې ماله مقرره کړه چې زه ساه اخلم. نو الله رب العزت دې له کال کې 2 پیرې د ساه اخیستو موقع ورکړه. وایي چې کله ګرمي راشي نو دا هم د جهنم ساه اخیستلي، کله چې سردي راشي دا هم د جهنم ساه اخیستلي. دا په خپله نه، دا بلکې جهنم ساه واخلي. دغه شان الله رب العزت په خپله خوښه باندې کې چینجز راولي. تاسو ګورئ موسم ورځ تر ورځه حالات ډېر بدلېږي. اوس جمع بل شان شوی دی، موسم پکې کله یو شان وي، کله بل شان، کله پکې بارانونه لیټ شي او دغه شان اوړي کې تغیرات زیات راغلي. نو څه خو ساینټیفک فینامیناز دي، ساینټیفک تیورای دي، ریسرچ دي، هغه په خپل ځای صحیح روان دي. خو لیکن احادیثو فرموداتو ته ورسره ګورو، دا هغه به یو ځای ټچ کوو. چې کوم ځای کې قرآن او حدیث هغه فالو کوي نو منو دی. بعض ځایونو کې ساینس قرآن او احادیثو سره تضاد کوي، نو هغه ځای کې به نه منو. نو دا موسم بدلېدل را بدلېدل په دغه بنا کېږي. اوس محترمو، چې دا موسم الله رب العزت بدلېږي کې د الله رب العزت حکمت دی. دا الله رب العزت دی مخلوق ته ښایي چې زما نظام ته وګورئ، سوچ وکړئ، فکر وکړئ چې دا زه ولې بدلوم را بدلوم، ورځه شپه ولې راولم، موسم ګرمي سردي ولې راولم. دا الله خلقو ته ښایي چې زما نظام ته سوچ وکړئ. زما مالک الملک یم، رازق یم، خالق یم، زما وحدانیت ومنئ، زه وحده لا شریک یم. نو دا الله رب العزت مخلوق ته ښایي. اوس محترمو، د ژمي موسم دی، د ژمي موسم متعلق یو څو خبرې کول غواړو، ستاسو خدمت کې عرض کوو. محترمو، د ژمي موسم کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې فرمایي، ابو سعید خدری رضی الله عنه نقل کوي، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، الشتاء ربیع المؤمن. دا جمع چې دی دا د مسلمان د پاره د بهار یعنی د سپرلی موسم په مثال کې دی.
څنګه چې سپرلي موسم کې خلک خوشاله هر یو کار پکې کولی شي او ښه ریلیکس پکې دغه شان دا ژمي موسم چې دا د مسلمان دپاره د بهار په مثل دی چې دې کې رز لنډی نو مسلمان دې پکې روجې ونیسي د الله د رضا لپاره او شپې اوږدوي نو د شپې دې راپاسي الله رب العزت ته دې ودرېږي الله نه دې غواړي الله ته دې جاړي دا د مسلمان دپاره بهار دی عمر رضی الله عنه نقل کوي هغه فرمایي الشتاء غنیمة العابدین دا ژمي موسم چې دی دا د عابدینو دپاره دا یو غنیمت دی ولې ورځ لنډه ده روژه نیسه او شپې اوږده ده قیام اللیل تهجد کوه جړاګانې فریاد الله ته کوه الله نه غواړه نو د ژمي دې موسم کې دننه ډېر حکمتونه دي دا د عبادتونو موسم دی د عبادتونو سیزن دی د هر یو شي یو خپل سیزن نو دا د عبادتونو د نیکو ګټلو د ډېرو عبادتونو کولو سیزن دی چې دا خبره سمجھ کې راوړي اوس په دې ژمي کې چې ساړه ډېر شي نو بیا پکې عبادتونه کول لږ ګران هم شي ولې ژمي کې هواګانې چلیږي موسم یخي او دس پکې ډېر ګران شي مزد ته پکې ولاړه ډېره ګرانه شي نو د دې فضیلتونه دي ډېر حضرت علی رضی الله تعالی عنه ارشاد نقل کوي وایي څوک چې ژمي کې کامل او دسو کې صحیح طریقې سره صحیح مخ ووینځي صحیح لاسونه ووینځي صحیح خولې ووینځي کامل او دسو کې نو دته وایي ډبل ثواب ملاویږي دغه شان یو حدیث شریف کې راځي وایي شپږ خصلتونه چې دي دا الله رب العزت ته ډېر خوښ دي هغې کې خو یو خصلت دا خوښ دی الله رب العزت ته چې د ګرمای په موسم کې روژه نیسي ولې ګرمای کې روژه نیسل ډېر ګران یو پکې دا خصلت هم دی چې د ژمي په موسم کې په کامله طریقه باندې اودس کې بل پکې یو دا خصلت هم دی چې مصیبت په وخت کې صبر کې الله ته ځان حواله کې صبر وکړي دا خصلت الله ته ډېر خوښ دی دا یو څو خصلتونه دا الله ته خوښ دي دغه شان یو حدیث شریف کې راځي وایي د کامل ایمان د هغې دپاره درې څیزونه ضروري دي یو چې کله مسلمان باندې شپه کې جنابت واورېده یا پې احتلام وشو یا بې بي سره میلاو شو یا پې په خپله غسل واورېده فرض شپې او دی فورا د غسل بندوبست وکړي او غسل کوي دا وایي د کامل ایمان نښه ده بل د اوړي په موسم کې روژه نیسل ډېر ګران دي د اوړي په موسم کې روژه نیسل دا وایي د کامل ایمان نښه ده او دغه شان وایي چې کله تا ته پته ولګي میدان جهاد کې ته لګیا د کافر سره قتال کې تا ته تېښته اسانه وي تا ته پته کې تېښته کې زه خلاصېږم او په جنګېدو کې مړ کېږم او ته بیا لګیا یې نو دا د کامل ایمان نښه ده دغه شان عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ارشاد نقل کوي وایي دو کسانو باندې الله رب العزت خوشحالېږي وایي الله رب العزت ډېر خوشحاله شي او وایي فرشتو ته یې ښیي یو هغه کس چې د ژمي په موسم کې نرمه او ګرمه بستره پرېږدي راپاسي او دسو کې یا غسل کې او بیا مونځ ته ودرېږي او مونځ کوي وایي الله رب العزت د فرشتو نه تپوس کوي چې دا بنده څه مجبوره کوې چې د دومره مصیبت کې ځان واچو وایي فرشتې ورته وایي چې ستا د رحمت امید دعا دی او د جهنم نه پناه غواړي وایي الله رب العزت ورته وایي چې ما د امیدونه پوره کړل او د جهنم نه مې وله پناه ورکړه دویم کس وایي کوم کس چې میدان جهاد کې لګیا وي د ده تېښته اسانه وي او دی بیا هم کافر سره جنګېږي وایي الله رب العزت د فرشتو نه تپوس کوي چې دا کس څه مصیبت کې اچولی دی چې دی داسې لګیا دی نو وایي چې الله نه ستا د رحمت امیدوار دی ستا د عذاب نه یېرېږي وایي الله رب العزت بیا فرشتو ته فرمایي چې د کوم شي زما نه امید ساتي هغه مې ورکړو او چې د کوم شي نه یېرېږي د هغې نه مې ونه پناه ورکړه دغه شان څوک چې په ژمي موسم کې روژه ونیسي حدیث شریف کې راځي دا یخ عبادت دی ولې د ژمي روژه خو اسانه وي تکلیف پکې ني مشقت پکې دوره ني ای پکې خو کم ای پکې او د شپې پکې عبادتونه کوه
د روزې پکې ډېر ثواب دی چې د خیراتي روزو چا باندې پرځي پکې مونیسو پاتې شوي ورته قضا کړي د بیمارۍ په وجه یا بل عذر په وجه او کني خیراتي روزو دې کې کوشش کوو. دغه شان اوس د دې ژبې موسم د دې څه آداب د یو څو څیزونو به دې کې خیال ساتي. یو خدا چې د توبې او د استغفار به ډېر خیال ساتي چې الله رب العزت دا موسم بدلی را بدلی دی کې یو حکمت دی. الله رب العزت مونږ ته ښایي چې زه ګنې مالک الملک یم، دا موسم زما په لاس کې دی، کله یخوم کله ګرموم، تاسو به مونږ ته ښایي چې توبه هر ټیم وباسو، په خپلو ګناهونو شرمنده یو او الله رب العزت ته توبه وباسو حق او سچ. دویم چیز چې د غریبانو پکې خیال وساتو، د غریبي طبقې پکې ډېر خیال وساتو، د ناچارو خلکو، د مسکینانو غریبانانو. یو کتاب کې مې واقعه کتا صفوان بن سلیم رحمت الله علیه دا یو تابعی تیر شوی دی. د ژمي په موسم کې د شپې د جومات ته راووتو، چې د جومات ته راووتو نو یو صاحب دی د جومات نه بهر ولاړ دی، کړپېږي او ډېر ساړې شوي دي. نو دې پې خفه شو، د ورته خپل کمیس مبارک راویستو، هغې ورته واچو، ګرم یې کړو. وایي بله ورځ یو صاحب په هغې علاقه کې خوب ولیدو چې الله رب العزت د صفوان بن سلیم رحمت الله علیه د مغفرت اعلان وکړو او جنت یې ورله ورکړو. وایي هغه د دغه کمیس په وجه یاد ساتئ محترمو چې دې کې د غریبانانو خیال وساتئ. اول در سره خپلي خو داسې زاړه نه چې تا نه ایکسپایر شوي دا ټول نه وتي دا ښه راکاږي څو کاله او هغې کې ستا ساړه کېږي ته بیا غریب نه ورکې. دا یې کې خیال پکار دی. غریب له اول نوی وارو کې نوي وسې نه کېږي، بل ځای کې ونه ښه بندوبست وکړو یا د ستا د استعمال کړی خو ډېره د نه استعمال کړي د غریب کار پې کېږي چې غریب ته یې حواله کړو. غریب د امداد کوشش دی کیږو، دا د نیکو ګټلو سیزن دی کې په هر طرف صدقې پکې ډېرې شته او عبادات روزې او قیام اللیل پکې هم کوه. دغه شان دې سره سره د خپل ځان خیال ساتو، ځکه صحت یو لوی غنیمت دی. چې صحت دې برابر وي ته به عبادت وکړې، ته به روژه ونیسې، ته به لمونځ وکړې، ته به نور عبادات وکړې. نو چې صحت دې په خپله خراب وي نو بیا به پکې څه ونه کړی شي. د صحت په پکې خیال ساتو. د دغه شان چې راپاسو د شپې نوم خیال پکو، ځان به سړو، د پلسترې نه به ډارک نه ټوپ کې. دغه شان اودس کې به هم لږ احتیاط کې، خاص کر لامبلو کې به ډېر احتیاط کې. لامبلو کې چې ډومبې لاندې په صحیح طریقه کپړې وباسه، لږ صبر وکړه چې بدن دې لږ ښه یخ شي. هغې نه پس چې اوبه شروع کړې نو ډومبې داسې بدن باندې لږې لږې چړکاو کړو چې دا بدن دې ورسره لږ بلد شي. هغې نه پس بیا ورو ورو په سنت مطابق په دې سم طرف ورو ورو په لاس اوبه راواچو، بیا په الټه طرف ورو ورو هغې نه پس په ټول بدن شروع ډایرکټ په سر اوبه ماچو. دې سره د بیمارۍ خاص کر د فالج ختموي. ژمي کې خو هسې هم بیمارۍ زیاتې شي، ژمي کې هسې هم بیمارۍ زیاتې شي نو دې کې لږ خیال کوو. بل دې کې محترمو د جهنم نه پناه غواړو. جهنم کې یو مقام دی د هغې زمهریر نوم دی. هغه وایي ډېر یخ دی، جهنمیانو نه به هلته هم سزا ورکولی شي. هغه وایي د ګرم غذاب نه هم خطرناک دی. هغې ته د جهنمیان دننه شي دومره یخني به یې پکې چې دا غوښې به یې په خپله ریږېږي. هغه وایي ډېر سخت مقام دی. نو د جهنم نه پناه غواړو، خاص کر زمهریر نه پناه غواړو. حضرت ابو هريره رضی الله عنه ارشاد نقل کوي چې کوم کس په اوړي کې دا دعا وایي نو الله به د جهنم نه محفوظ کوي. لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرني من حر جهنم. ترجمه لا اله الا الله دا نن سوره ګرمي ده، یا الله ما د جهنم د ګرمۍ نه وساتې. وی الله رب العزت د جهنم نه تپوس کوي چې زما دې بنده تا نه پناه واغسته زما سره، ما د ستا نه ونه پناه ورکړه، ته ګواه اوسې جهنم ته الله فرمایي. او چې ژمي موسم کې سخت ساړي یو کس دا دعا وایي الله رب العزت د زمهریر نه پناه ورکوي، یخ عذاب نه. لا اله الا الله ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجرني من زمهریر جهنم. لا اله الا الله دا نن سوره سخت ساړه دي، یخني ده، یا الله ما د زمهریر نه وساتي، د زمهریر ځای نه وساتي. وی الله رب العزت جهنم نه تپوس کوي چې زما بنده تا نه پناه واغسته زمهریر ته وایي ته ګواه اوسېږه ما
ستانه پناه ورکړه. د دعاګانو پکې اهتمام وکړو. دا چې د نور ذکر او اذکار د توبې استغفار ډېر کوشش کوو. دې سره سره اوس د جمی موسم متعلق څه فقهي مسائل دا غي خیال ساتئ. لپیدا چې او داس پکې په صحیح طریقې کو. ابو منذوی جلی رضی اللہ عنہ فرمائی سوک چې جمی موسم کې صحیح طریقې باندې او داسو کې کامل طریقې باندې دته ډبل ثواب ملایي. دا چې ډېر خلک دي جمی کې نمخ صحیح وینځي بس اساس داسې کې او پوره اونې وینځي مغفور وینځي حدود پورې چې مخصوره حدود دي دا چې الله سره صحیح ویندا دا څنګه له وندې کا صحیح داس پوو په صحیح ویندا چې په صحیح طریقې تاو داس کې او داس په کې خیال ساتو کله کا داس دې ځای کې نه یو ځای هم کچھ پاتې شو نو داس دې نه کیږي اساسان مکړو چې داس دې نه کیږي مسلم نه کیږي نو لې ځان کړی اسي او داس په صحیح دویم چیز دیکھیے مسئلہ نو په موضوع باندې موزسی د سرمنی هغه کوم جرابه ورته موږ د سرمنی هغه چې هغه په خلک اچي نو باقي باندې د مسی اجازه ده د قربان لپاره چې کلی کې یو کس 24 غنټه او د مسافر لپاره 3 ورځې درشتي دا باقي باندې د مسی اجازه ده خو په عام جرابو کې د مسی اجازه نشته. نن سبا ډېر خلکو کې دا بیماری راغلي ده په جرابو باندې مسکه په جرابو مسلیشته هغه په موضوع ده یاد ساتئ. جرابې به وباسي او داسې خلک پکې وینو بوټانو سره مسکه یاد ساتئ. دا او داس دې نه شوي چې او داس دې کېږي مزدي نه کېږي یاد ساتل پکار دي د دې شیدونو بخیال ساتو. بل ساده چولو کې به احتیاط کوو. ډېر خلکو موږ کې ساده چولې خلی پکې پټک دي نو اوس کو د عذر د وجه د خپل پټکړي ستاسو کام سخت دی یا در کې بیماری د نور ته لګېدو خطر ده نو بیا خپل پټکا په ماس کې یا پټکا یا په ساده که بیماری در کې نشته او روغ موټ یا سره ساده د وجه پټکړه ده نو موږ د مکروه کېږي. البدایع والصنایع راغستري دا موږ مکروه شو مکروه سره ثواب کم شي نخله باسه نه پټې مسکه ها او دې سره سره صادر بداسن ناجه په دې ډېرو خلکو په دوړو پورا چولې او دا سره ځوندې دې ته فقهي اصطلاح کې صدل وي نو صدل چې دې دا هم مکروه دي دا څه بل کې مسکه صادر بس تعویذ ها. دې سره سره بل د اجتماع يهودي اجتماع يهود دې ته وایي چې ډېر خلک دي دا صادر دا سکلکه چولې چې لازمه پکې نشو خوځې دي کلکه چولې دې ته اجتماع يهودي دا هم مکروه دي ها. دا ساده بم دا چې لازمه دې پکې نه خوځي رکوع دې لاس نه خوځي لاس دې لاس نه خوځي دې دې لاس نه خوځي دا سکلک په ساده روم نه چي دا یو څه پکې پکې مسائل شو د جمی د موسم په ډېر خیال ساتو خاص کر د عبادت په پکې ډېر خیال ساتو د توبې استغفار په پکې خیال ساتو الله رب العزت رضا مندای په خیال ساتو. الله رب العزت دا مختصر خبره زموږ د ټول په عمل کې راولي الله رب العزت ټول جمع زموږ په عبادتونو کې تیر کی. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.